اما عائشہ صدیقہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډیره مختصره شپه کې په ډیره لنډه شپه کې چرته لاړ مکه مکرمه نه لاړ بیت المقدس لا او بیت المقدس نه لاړ خدای پاک جل جلاله دیدار لا دا ټول ارسیا او د شپې یعنی د سحر نه مخکې رسول الله بیا راغی جبریل علیہ السلام مبارک تا ابو داود حدیث ته دا ابو داود نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغی جبریل علیہ السلام ته فرمای یا جبریلو چې زه د قصه خپل امت ته بیانوم چې زه په ډیره مختصر شپه کې اسمانو لا او مسجد اقصی لا رب لا یزال دیدار لتلایم ما سره خو بیت سکم اونمنی ځکه چې یو د مکه مکرمه نه بیت المقدس ته په میاشتو باندې مزل دی بیا ځمکې نه اول اسمان ته 1500 کاله مزل دی نو په یو شپه کې دا ټول شیان نبی علیہ السلام معجزتن کړي دي چې دا د رسول الله سوا معجزه یوا الله دا طاقت ورکړه خو یا جبریلو ما سره بیت څوک بني زبا دا معجزه او قصه چې خپل امت ته بیان کړم انکار به وکا چې جبریل الله ته په هغه ټیم کې و فرمایل چې بهشک داسې خلک به چې انکار به وکا خو یو شخصیت دی کدا قصه ورته بیان کستا تصدیق بکا ما ورته فرمایل یا جبریل څوک دی زما په امت کې هغه جبریل راته فرمایل سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله ومغه خبره وا چې رسول الله هغه قصه بیان کړه خلکو انکار وکړه چې صرف د مکه مکرمه نه بیت المقدس پورې نار سره منو پاتې یا د اسمانونو او د رب لا یزال ملاقات دا څنګه کېدی شي هغه ټول خلک چې انکار وکړه دا ټول خلک رااله ابو بکر صدیق لراله رضی الله عنه اور ته فرمایي چې ستا یار حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي شریف کې ناشته او داسې خبره کا ته پکې صحیح ابو بکر صدیق ورته فرمایل چې دا خبره مې رسول الله کړې ده تاسو گواہی کوي ورته چې او دا خبره رسول الله کړې ده ورته چې دا خبره رسول الله کړې ابو بکر صدیق د دې تصدیق هم کاو دا خبره رښتیا غړي چې بیا دغه خلکو ته پوسټر وکړه چې ته څنګه رښتیا غړلای شي د مکه مکرمه نه بیت الاقصی او مسجد اقصی او بیت المقدس پورې خډیر مزل دی چې ابو بکر صدیق ورته فرمایي چې مړه دا به څه مزلي ما یې د اسمان خبرې په ځمکه باندې منلې دي بیت المقدس بسی ورته فرمایي ځمکې نه اسمان اوچت دی که نه لرې دی که نه لرې ما یې هغه خبرې منلې دي بیت المقدس خو به اسمان قدر نی لري والله هغه خبرې چې رسول الله باندې اسمان ناراضي رب یې ورته رالګي جبریل علیه السلام یې راوړي او موږ ته رسول الله په ځمکه باندې وایي چې په زرګاو اندازه باندې مزل دی ما یې هغه خبرې منلې دي بیت المقدس سفر بسی زه د هغې تصدیق کړم اما عائشہ فرمایي چې د هغې نه پس رب لا یزال د ابو بکر لقب صدیق وګرځاو په قیامت پورې صدیق دی او ان شاء الله تعالی په آخرت کې هم د صدیق په نوم باندې د مبارک اوچتګي